السلام علیکم ملګرو. محمد رضوان سوپرمن سریلانکا سره ټیسټ میچ ختمېدو نه پس د ګراوند نه ډایرکټ رپورټ لته دی، فلایټ نیولې دی، دوبۍ له راغلی سریلانکا نه، دوبۍ نه پس ډایرکټ د کینیډا فلایټ نیولې دی، ټورانټو له ځان رسولې دی او د ایرپورټ نه ډایرکټ بیا تللی دی ګراوند له، او ګراوند کې میچ کړی هلته هم 50 وهلې ده. په دې باندې لږ ډیټیل سره ډسکشن کوو د محمد رضوان څومره هم فینس دي ای را مخې له شئ. د محمد رضوان حوالې سره 3 قسم ګروپس پاکستان کې دي چې د هغې ډفرنټ ویوز دي د محمد رضوان حوالې سره. هغه 3 قسم ګروپس چې کوم دي د محمد رضوان حوالې سره کمې خبرې کوي، اب تاسو سره د ویډیو کې شریکوم، خو تاسو به کمنټ ماله کوئ چې په دغه 3 ګروپونو کې تاسو په کوم ګروپ کې ایگزټس کیږئ، تاسو په کوم ګروپ نه تعلق لرئ، تاسو د محمد رضوان حوالې سره څه وایئ. دومره غټ فلایټ نیول او بیا تلل ډایرکټ ګراوند له ریسټ میس نه کول، میچ کول، هغې کې بیا 50 وهل او دومره انرژي په کم کې لاړې کې وي، دومره سوپر فټ کې لاړې. نن سبا خلک د ویرات کوهلي مثال ورکوي، خو زه وایم ویرات کوهلي نه زیات سوپر فټ چې کوم دی هغه محمد رضوان دی. راځو چې خبره کوو سریلانکا کې ټیسټ میچ ختمېدو نه پس ډایرکټ تاسو له ما د ویډیو سټارټ کوي، فلایټ یې نیولې دوبۍ ټو کینیډا نه ډایرکټ ایرپورټ نه ډایرکټ تللی دی، ګراوند کې میچ هم کړی دی. په هغې باندې خبره کوو پاکستان کې چې کوم ګروپس دي، یو ګروپس خو دا دی چې وایي محمد رضوان اصل لیونی دی او پاکستان بورډ هم ډېره غلطه کوي چې دله داسې اجازت ورکوي چونکې دا زموږ د ورلډ کپ دپاره مین کلاړي دی، د ایشیا کپ دپاره مین کلاړي دی، په نمبر 4 پوزیشن باندې ښه بیټینګ کوي په ODI کې، په T20 کې نه ODI کې مونږ خبره کوو ځکه روان چې کوم ورلډ کپ دی هغه هم ODI دی او ایشیا کپ هم ODI فارمیټ کې دی. نو مونږ چې څومره هم خبره کوو دا ODI فارمیټ سره د محمد رضوان پرفارمنس باندې چې مونږ خبره کوو اب مونږ ODI فارمیټ سره کوو. صحیح شو جی. نو هغه یو ګروپ چې کوم دی هغه خو دا ویو لري چې دا محمد رضوان هم لیونی دی او د پاکستان کرکټ بورډ هم غلطه کوي چې محمد رضوان له دومره اجازت ورکوي چې د خپل انرژي دومره ویسټ کوي چې فلایټ هم غټ نیسي او بیا ځي ګراوند لمزي او مطلب ریس میس نه ورکوي. نو راتلونکي ورلډ کپ دپاره دا زموږ یو مین کلاړي دی، دله داسې نه دی کول پکار که خدای مکه انجرډ شو نو بیا د الټرنیټ کلاړي موږ له په نمبر 4 پوزیشن نه ملاوي. دا ډومبنی ګروپ دا خبره کوي. دویمه ګروپ دا وایي چې محمد رضوان سوپر فټ دی او هغه ډېر زیات امپریس دي د محمد رضوان د پرفارمنس نه، محمد رضوان د فټنس نه، او هغه غواړي چې محمد رضوان همدغه رنګ خپل فټنس برقرار وساتي او همدغه رنګ گیم کوي، فلایټ ډزنټ میټر فار دیم، او هغه غواړي چې بس محمد رضوان همدغه رنګ ځان فټ وساتي. دا دویم ګروپ دی، هغه د محمد رضوان پرفارمنس نه ډېر زیات خوشحال دي. یو پکې دریم ګروپ چې کوم دی هغه وایي چېرته چې PC وي هلته خامخا کلاړي ځان رسوي د پیسې دپاره، مطلب کینیډا ته چې د لیګ دپاره تللی خامخا پیسې به میلاویږي. څومره هم کلاړیان کینیډا لیګ کې گیم کوي نو خامخا پیسې به ورله میلاویږي. نو خو محمد رضوان د پیسو دپاره گیم نه کوي، هغه صرف ورسره خپل پرفارمنس دپاره کوي. دا د دریم ګروپ خبره ده. شارټ د یو ځل بیا هم 3 ګروپس دي. یو ګروپ دا وایي چې محمد رضوان هم لیونی دی او پاکستان کرکټ بورډ هم غلطه کوي چې دله پرمیشن ورکوي چې دومره لانګ فلایټ نیسي او بیا هغې نه پس دومره ایفورټس خپله خرابوي او گیم کوي مطلب ریسټ پکې نه کوي. دویم ګروپ دا دی چې وایي محمد رضوان سوپر فټ دی او ویری ګوډ او ډېر زیات امپریس دی، ډېر زیات خوشحالي د محمد رضوان پرفارمنس نه، او غواړي چې محمد رضوان همدغه رنګ کوي او خپل ځان کنټینیو وساتي. دریم ګروپ چې کوم دی هغه وایي چې کلاړي ته پیسې میلاویږي نو پکار چې هغه خپل گیم کوي او محمد رضوان پیسو دپاره گیم نه کوي بلکې هغه د خپل فټنس دپاره کوي او د خپل کرکټ پریکټس دپاره کوي. نو دې کې تاسو کوم ګروپ کې ایگزسټ کیږئ، تاسو د محمد رضوان حوالې سره څه وایي چې آیا دغه ګروپ کې د کمې خبرې چې کوم پاکستان کې 3 ګروپس وایي دا خبره کوي د هغې حوالې سره تاسو څه وایي، تاسو کوم ګروپ نه تعلق لرئ، تاسو د محمد رضوان همدغه رنګ مطلب پرفارمنس لیدل غواړئ یا که محمد رضوان ریسټ باندې کتل غواړئ چې محمد رضوان لږ ریسټ وکړي روان ایشیا کپ دپاره یا ورلډ کپ دپاره ځان دمه کړي. زما خو چې خپله کوم رای د هغه داره چې څومره ستا باډي یو کار کې انوالو کېږي، څومره ته مطلب پریکټس کې دومره هغې کې ته پرفیکټ کېږي. اوس که ته ځان ریسټ کې او ته وایې چې نه زه ریسټ کوم او مطلب نو کېدی شي د ستا فارم چې کوم دی خراب شي، د ستا چې کوم فارم دی هغه مطلب هغه دغه له ونه رسي، هغه لیول له ونه رسي چې کوم لیول له ته رسول غواړي. ګوره دا زموږ چې کومه باډي دا چې موږ په یو کار کې څومره انوالو کوو دا هغه کار سره دومره عادت کېږي. او بیا فټ کلاړي دپاره اتلیټس دپاره دا خو ګوره اتلیټس کلاړي دی دله خو پکار دی چې دی ځان همدغه رنګ فټ ساتي، همدغه رنګ پریکټس کوي، همدغه رنګ گیم کوي. دا خو نه چې بس دی د ریسټ کوي او بس دی د ناستې صرف ایشیا کپ دپاره د ریسټ وکړي یا بس صرف ګراوند پریکټس ته لږ ډېر کوي او نور داسې میچ کې ځان نه انوالو کوي. خو ځان خیال ساتي مطلب چې غټه انجري ولله را نه شي، دا یو فیکټر کېدی شي که چېرې خدای مکه غټه انجري محمد رضوان ته راغله نو بیا راتلونکي ورلډ کپ ته یا ایشیا کپ دپاره د الټرنیټ کلاړي موږ سره نشته دی. نو دا یو شارټ غونتې ویډیو د محمد رضوان حوالې سره. تاسو کوم رای لرئ د دې حوالې سره خپله رای موږ سره په کمنټ کې شریکه کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.